یا خدای نظارہ ژړا فریاد کا پجن کا دان کی بے حسین یاد کا ہائی دنیا فانی دے ډیر یارانو دتا پشانی وک سپری خلی دے یا خدای نظارہ خکولی کرونوی صد گرش پاوی گران جوابونوی یا حسین تشانا پویری نکے د دنیا عمر زیڑ مزدگار دے او امتمیانو خواند زمن ویلوڑ بھی مورجن کدال کبھی وقرار قرار بداڑنگی گی دا حالی دلائی مظلوم حسین دے ومتمیانو مورد چوڑا ماشا دسیاتی مچا خلخنا ماشا الکاسان حسین شوال پاتی مور دانا کڑ لی دیا ہاں زہرا بی بی فانی دنیا ناتلالا یا وڑا لور زینا بی زونتا بلالا او زہرا بی بی فانی دنیا ناتلا وڑا لور زینا بی زونتا بالالا باکا پنی وڑی لور زینا تاویر کو دا کپن زونوریان کیس کلا او لور وڑل سنا مور غوڑینا توکڑا یا چوکا پندی لور دما پغشولا لور دادا کپن حسین دا پارا کیگ دا یو بلد سمولی گانڈ خلوص اکڑلا ون داغ خد بی علم دار تلوری ویر کا یا دبل خد حسین تکی دلوری خپلا موری حسین برور خم بادشاہ دے غریب ماشا داش لیدلی خط خور مجھونا والا او مزدگار وی کربلا وی مور خوبای نوی دا حلقائی کلتون وختلا بیائی ما پر آخیر غوڑی نی چاف کا لوری تو قسمت کی دیزن تڑلا آئی کچو پرخلی زنی و تاڑا حسینی کنی زور ترا چوم لوری پخ پلا ونسکنائی جنازین بیاستانا کا مڑا بشی کا جنازائی ولی دلا دا علی لورت دربار تنواتالا ما قسم دے عباس پشونیت للا دا علی لورت دربار تنواتالا ما قسم دے عباس پشونیت للا زخمی مخید اکبر پشانی سر شو آرتا کلنک دیش والا ون مخیتوں کورور حسین تا دربارو خلو
چیرته شم چیرته زینب قیدی رتلله ورورا ودم حسین ورورا علمدار نسترگی ٹینگی بان کا ورورا صدر بارتا قدم کی قدم کلا سکینہ لورش لیدل گریوان پٹ کا تا گریوان سا شم تاور چوم نن خپلا ون څلور سوه سفیرانو کرسي پریخلی د اکبر تروري جلال کی ولیدله او سکینہ تسبو کی دواله سونه اسک تاش کی توشوا د اصغر ورور مرغلله او مکای دی خوري وړله سونه پټکا او مکای دی خوري وړله سونه پټکا زخمی مخوی ماما پا غشولا و خوری و گنٹی و دریدل شام تلاشا و گنٹی و دریدل شام تلاشا وڑا خوشولا رور حسین میں نیراوستی آم دربار تا چوتا کادشتا دستلا او تکدام شربی دربار کی زلزلائی پا دربار نی جوڑا کرلا صدری پا دربار خالق پشانا شوال تا خطبائی کالا علی لور ووری دلم یا حسین محمد و اهل بیت محمد صلوات برخوبی روانی مثل خیلی بطاده صلوات پسیش روانی بر محمد و اهل بیت محمد صلوات مرحومی درجات بلند و گرزیگی اخبال و گناهان و بخشش ده پارا حجتون و برارداشوانی ده پارا زمانی مولا ظهور بندی تعجیل وشی بلند و صلاة صلاة وستان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة والسلام واقعی مومنین کرام مرحوم ظاہر پر مجلس منعقد شہدوں کو خدا اہل بیت علیہ السلام سے مشہور اگر سالے کی پروردگار عفو بخشش گناہان و عطا کی خدا غمزدہ کور بند رحمتون و برکتون نزل کی سورہ مومنان و ترغلیدی والمن رغلیدی خدا اخبل و غمون و محلتون و تنصیب کی خدا مولا حسین ارشاد اخبل براخی نصیب کی بیادو کو پروردگار بعد برانا د مفصلنا محفوظ وسطلے کی مومنان دا مشکل آسان وگر سوالے کی زمانی مولا ظهور بندی تعجیل وکی د غټولو دعاونو قبل والد پارا با سے بلند صلوات واسطه
پروردگار متعال قرآن مجید کی ارشاد من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون علاوه برزخ ده و دغه برزخ الی یوم هغې ورځې پورې دی چې یبعثون چې قیامت برپا شي، یعنی دغې دنیا سې وروسته د برزخ زندگی شروع کیږي و دغه برزخ د هغې ورځې پورې چې څو پورې قیامت نه وي راغلی. که څه دا برزخ ته کې به تاسو غوږو ته ډېر رسېدلی وي، خو د برزخ دپاره موږ سره دا یوه آیه د قرآن کې چې خود لفظ برزخو کې راغلی دی. حدیثونو کې هم ډېر زیات روایات برزخ حوالې سره راغلي دي چې یوه بله دنیا هم شته قیامت نه علاوه دی. دغې دنیا نه علاوه دی، قیامت نه جدا دی د غردو نه. گویا داسې ویلی شي چې دغې دنیا هغې دنیا منځ کې یوه فاصله دی، هغه د عربۍ کې ویلی شي برزخ. برزخ عربۍ ټکی دی، پردې ته ویلی شي، چونکې پرده دې دپاره دی چې هغه دوو شیو منځ کې حایل شي. مثلا مو متونخاني کې پرده شو چې یو طرف ته نرینه بل طرف ته زنانه، د یعنې هغه پردې وجې نه حایل دی، جدایي راشي. عربۍ کې برزخ دې ته ویلی شي چې قیامت وایي دغې دنیا منځ کې یوه فاصله دی، یوه دورانیه ده، خو یوه داسې دورانیه ده چې ځنه خصوصیات دنیا ولدي وکړي، ځنه خصوصیات اخرت ولدي وکړي. دې ته عربۍ کې برزخ نه وایي. یعنی چې دلته یو انسان مړ شي، حقیقت کې مرګ عربۍ کې انتقال ته وایي. اوس مو د هغه کې لیکو دا چې پلانکي انتقال وکړلو، انتقال یعنی منتقل شولو. یو وارې مرګ معنو څه کېږي، هغه نستی سره کېږي چې د هغه کوم دهریانو ته یایي وما یهلکنا الا الدهر، قرآن کې آیات دی چې هغه دنیا د منوي که نه منوي د هغه خلکو ته یي دهریان چې هیڅ یا نشته. وما یهلکنا الا الدهر، یوه زمانه دی تېره شوه، څوک به رسي څوک به څي، نور هیڅ یا نشته. یا هغه مقابلې کې ما او تاسو یو چې هغه مرګ ته انتقال نه یایي، نستی نه نه ورته یایي چې دغې دنیا نه بلې دنیا ته څه دی منتقل شوه نه دی. خو انسان ډایرکټ قیامت ته منتقل نه کېږي، قیامت نه مخکې برزخ ته منتقل کېږي. اوس دغه ځای کې یو سوال دا رسي چې دا ډېر مهمه دی چې برزخ فلسفه څه دی. مثلا آیا خدای ته دوره سخته دی سیار شو قیامت څنګه چې مړ شي خو فوراً قیامت حساب کتاب وکړي، که جنت وي خو جنت ورکړي، که جهنم ته وستی. د منځ کې برزخ څه ضرورت دی؟ دغې خبرې نه مخکې دا خبره مو ذهن ته راغله، دا ډېره مهمه دی چې آیا برزخ کې لکه اوس ما او تاسو داسې زنده ناست یو، خروج کوو، خبرې کوو، جامه کوو، خوب کوو، بیا خوب نه بیا پسېږو، آیا برزخ هم داسې دی که برزخ دې نه جدا دی؟ کومې چې دنیا والا ځنه خصوصیات یې هغه وکې شته. روایت مختلفو معنو سره راغلی دی چې بیا علما هغو روایاتو وجې نه یو نچوړر بسلی دی. هغه داسې دی تاسې واکسئ ځنه کسان د کفر بیمارۍ کې یا د شرک بیمارۍ کې 100% ته رسېدلي دي، یعنی کفر دی وکې یعنی 100% کافر دی، ذرې برابر د ایمان سپڼ کې وکې نشته. اوس لکه فرعون ملعون دی، نمرود دی، شداد دی، دا 100% کافران دي، 100% مشرکان دي، یا 100% منافقین دي. مثلا دی مقابله کې مؤمن دی، مؤمنه درجې لري، 100% مؤمن کامل الایمان، لکه سلمان بزرگوار دی، لکه مقداد دی، عمار یسیر دی، ایمان سدوی ایمان مکمل کرده دی، تکمیل در رسیده. ائمه اطهار نه علاوه صلوات واسه محمد و آل محمد باندې بل صلوات واسه محمد و آل محمد باندې
مستکمل الایمان، سه ایمان مکمل ده، تکمیل کامل شوه ده. اندیشان سره یعنی ایمان کمزوره ده، یا اخ طرف نه کافر ده یا کفر کمزوره ده. مثلا عوام الناس دی هندوستان کې یو کافر ده، جهالات واجه نه کافر ده. کچیر جهالاتو نه لری شي کیدای شي کفر نه لاس واخلي. یا مثلا کافر ده خو بیا یا پروردگار سره ځنه وجوهات واجه نه مینه شته، دوره سخت کفر ته نه ده رسیدلی. یا مومن ده خو مومن شونه کې کمزوره ده. اس کو قرآن کی آیات ده یا ایها الذین آمنو آمنو، او مومنانو مومنان شو. دو څنګه کېږي چې مومن اوي بیا ورته چې مومن شه، یعنی ایمان ده کمزوره ده. یا ایها الذین آمنو، هغه کسان چې سرسری ایمان مده، کمزور ایمان مده، آمنو ایمان مکمل کو، ایمان تکمیل ده ورسوي. امام علیه السلام نه روایت ہے چې شا کفر تکمیل ده رسیدلی ده، یعنی کامل الکفر ده. دو به بالکل برزخ کې بیدار وي او بیداره حالات کې به دوی ته سزا میلویږي. احساس شرک تکمیل در رسیدلی ده، شرک 100% مرحله طے کړي دي، دا به برزخ کې بیدار وي او بیداره حالات کې به دوی ته سزا میلویږي. قرآن کې آیات دی حواله سره سال فرعون ته صبح و ماښام سزا میلویږي. دغه جملې نه دا پته لګیږي چې برزخ کې سبا شته ماښام شته. د قیامت مقابله کې چې قیامت کې بیا سبا شپه دو شیره نشته دي. دغه کسان چې شرک یا کفر کې مکمل دي 100% دي، دا بالکل برزخ کې بیدار دي، بیداره حالت کې درس ته میلویږي سزا. اندیشان سره یو انسان ایمان کی تکمیل در رسیدلی، مکمل ایمان ده، 100% غزین ایمان حالت کې لړو دي ته به د برزخ کوم نعمتونه میلویږي، خوب حالت کې نه ته میلویږي، یعنی بالکل بیدار بوي، برزخی بدن بوي، چهره به بالکل انداز شیل که کومه تاسو مو تاسو چهره دي، خدا بدن بنوي، دا بدن خو خاورو کې خاور او څوري زیبات ختم کیږي. برزخی بدن څنګه لطیف بدن ده، نازک بدن ده، اما دوی نه ہٹ کر کئیشا ایمان کمزور ده، 30% کی ده، 40% کی ده، دو با برزخ کی چې دا وسنګي قبر کې کېدی، دا به ورځې قیامت پورې خو بیاولی وي. دا بل څه شرک کمزورې ده، کفر کې کمزورې ده، دا به ورځې قیامت پورې شي وي، دا به خو بیاولی وي. دا څه مؤمن خو بیاولی ده، دي ته ټول نعمتونه میلویږي، خوب حالات کې میلویږي، بیداره کې نه ورته میلویږي، چونکې ایمان یې کمزوری دی. هغه څه کافر دی او مشرک دی خو کمزوری دی، شرک کفر یې، هغه ته که سزا میلویږي، خوب کې سزا ورته میلویږي. کله چې ورځ د قیامت شي، دا ټول برپاسه وي. څومره مخلوق د کائنات دی، دا قرآن کې آیات شته اورېدلي به ما وي مینا مرقدنا، زه خوب نه چا پاسولم، هر سړی بنده یی چې څومره کسان پسېږي ورځې قیامت، گبرای بوي، هراسان بوي. من ذا الذی چوک دی چې خوب نه پاسولم، غږ باشي چې څومره خوب د وکړو، دا به ته چې نیمه ورځ یا پره ورځ، نیمه ورځ خوب وکړو یا پره ورځ، غږ باشي چې 2000 کاله خوب یولی وي، 3000 کاله خوب یولی وي. امام نه پوښتنه وشوه چې برزخ کله نه دی، ویل چې کومې ورځې انسان بدن قبر کې کېښللی شي، دی برزخ شروع شول. ډېر ستړی سفر دی، پروردګار مو ټولو ته آسان وګرځوي. حتی شپږم مولانا روایت دی چې عاش او برزخ کې خپله خواري وکړو، هلته موږ شفاعت نه کوو، هلته ځان ته شی راوړو، شفاعت ورځې قیامت کېږي، برزخ کې نه کېږي. نه بهرحال چې کله دا خوب نه پاڅېږي، مومن چې کله پاڅېږي خفا بشي، دا خو ټول جنت نعمتونه یې لیدل، خوندونه یې وه، پاوڅېږي ګبرای به وي، خفا بشي چې دا ویلې زه خوب نه پاڅېدلم، ویلې بیدار شم. لکه څنګه تاسو یا خوبونه کس وئ چې کله ښه خوب وکړئ، چې ورځې بیدار شي، سړي زړه نه کېږي چې خوب دا خوب نه ویلې ویښ شو، ښه شاید وکړ شوي نعمت د ولیدلو ورباندې تنګ وي، خفا وي ورباندې.
دا با خپه شي غاږ به ورته وشي څه ما خپه کېږه هغه خوب او څه مو نعمتونه خوب حالات کې در کول اوس فرښتہ شوله جنت تیار دی جنت ته لاړ شي هغه څه ما شرک ناقص و څه خوب کې ورته سزا میلوېدله دا به څه کله پاڅېږي دا به خوشحال شي څه شکر دی دا خو ملکه فرښتہ سزاوانې دي دا خو ټوله خوب و ورته که نه څه اوس حقیقي عذاب ما درته مهیا کړی دی جهنم هغه جهنم ته بوځي دا هغه دوی خوب حالات کې وي پس هغه کسان څه کامل ایمان دي یا کامل کفر دي دا په برزخ کې بالکل بېدار لکه د ما تاسې جمع کس ځکه برزخ کې څه دا درست دی څه خدای خپلو آبا و اجدادو سره محشور کړي یعنی نیکونو سره پاک پاکیزه کسانو سره دا بیا ټوله یو ځای ته جمع کېږي اشنایان خپل منځ کې جمع کېږي خو موږ به دعا کوو چې خدای خپلو امامانو سره به محشور وکړي ویلې دا یا روایت شته دی څه برزخ کې یو قصر دی زبرجد و یکودونه دی وحوله 90,000 قصر دینه چار چپیر 80,000 محلونه نور دي د منځ والا کوم محل دی د کې د بهشت والا بلخ یخې وي مولا حسین به تکیه ورته والی وي و دا مومنان به صفونو کې ورته ولاړ وي یو به حسین سره هغوی ګمیل وي پروردګار طرف نه به غږ راشي څه د حسین سوارانو د حسین مومنانو ما نه چې وغواړو څه زه یاد کوم دا بالکل کامل الایمان ته اشاره ده ځکه که غواړې برزخ زندگی وکړي بیداره زندگی نن ورځې نه دا عهد وکړه چې ایمان مکمل شي ایمان د تکمیل ته ورسېږي اوس پروردگار لطف کرم د سترګې غړه څه سوال مو دا وکړلو اندي باندې څو خبرې کوم څه برزخ څه ضرورت دی ویلې د خدای ته دوره ساخته د خدا شوک سمړ شو فورا حساب کتاب وشي چې دا جنتی دا جهنمی هر شو خپل خپل حساب وي دا ویلې ټوله ورځې قیامت ترجمه کوي تور سره دوران د برزخ آدم پیغمبر نه برزخ شروع دی او سفور شروع دی څو زره کاله شو د برزخ و څو زره کاله به کېدای شي نور تیر شي د دوره اوږده دوران یې ویلی دی ای سی ډي ای کې واجه دا دی بلکې ډېرې وجوهات وي خو چې کوم ښایم هغه ډېر مهمه دی چې دا د پروردګار لطف دی دا د خدای کرم دی چې مؤمن نه چې کوم شیونه پاتې شوي دي پکار دی هغه برزخ کې ورته مکمل شي څه شنو خبره ده یعنی مؤمن نه چې کوم کمال شوی دی خدای غواړي چې هغه کمال برزخ کې شي فراشي مثلا نو به د ارمان وي اوس برزخ کې ارمان کې چې کاش تهجد لمونځ مو کړی وي ډېرو کسانو د ارمان وي چې کاش دنیا کې مې انفاق کړی وي کسه روایت دی چې یو شی چې هغه مړي ته ورکوي زنده ته پیدا ورکوي لکه څنګه قرآن ویلی دی چې متقی انسان ته بهشت زره په دنیا کې ملويږي آیات قرآن دی چې متقی درې څو خصوصیات لري یو خصوصیت اقامه صلات الموز دی یو خصوصیت غیب باندې ایمان دی و مما رزقناهم ينفقون چې هغه کنجوس نه وي مؤمن دا ډیره فایده ورکوي ځکه روایت ته حدیث دی چې کله ورځې قیامت دغه مؤمن ودروي پروردګار سره به مخامخ خبرې کوي چې کله دې خبرې شروع شي پروردګار سره مخ ته به سترګې وغړوي اول خو به ټوله دغه قیامت کوم منظر دی ځمکه د ټوله به اور وي ټوله به اور وي مخ ته به سترګې وغړوي هېڅ شی به نه کسي صرف هغه شی نه چې دې رسولي دي ښي طرف ته به سترګې وغړوي هېڅ شی به نه کسي صرف هغه شی نه چې دې دغه ځي نستولي دي کله چپی طرف ته سترګې وغړي ټوله اور دی امام نه روایت دی که دا اور مړ کوئ خدای لارې کې صدقه ورکوئ انفاق وکوئ کنجوسي مه کوئ ویلې چې دا تاسو ته برزخ کې کار درکوي دا تاسو ته قیامت ورځې کار درکوي ځکه شته چې مړي اول شپې اول نمبر یعنی نماز وحشت نه مخکې د هغه صدقه دی پیغمبر نه روایت دی اول نمبر کې صدقه ورکوئ مړي باندې رحم وکړئ که اواز د صدقې نه لروئ نه بیا وحشت لمونځ وکړئ څه مطلب وحشت لمونځ دویم نمبر کې دی اول صدقات چې مړي به نبي صدقه وشي دا ډېر اثر ډېر تاثیر دی هغه کسان کامیاب دي چې دغه دنیا کې قرضې ورکړي دي
هغه کسان کامیاب دي چې صدقه یې ورکړي. امام نه روایت دی چې صدقې نه دوره تاکید شوی دی یغې دنیا فایدې دپاره. که ځنه وخت کې د واس نه و ماغه ټایم کې واخ ماسې که یوه ښه خبره شو ته وکړه دویا صدقات یوه ښه جمله استعمال کړه ښه خبره شو ته وکړه رهنمایي وکړه دویا صدقې کې رسي. چې پیغمبر ولیدل یو کس دی د کعبې پرده یې نیولې دی و خداوند عالم ته د کاسو پروردګار او مبخ اخر ته پاته څه نه مبخ کی. پیغمبر ته غوسه شو چې د ګناهونو د صورت دي ویله مو ډېرې ګناهونه دي ویله مایوس ما کېږه خدای د بخ کی ویله نه مو ګناهونه ډېرې درندې دي غرونه درندې دي ویله دا راته وایه اسمان غټ دی که ته ګناهونه غټې دي ویله مو ګناهونه اسمانه غټې دي دیگه ورته دا راته وایه عرش عظیم دی یا ته ګناهونه غټې دي. پیغمبر ته د کوڅه عرش وړوکی دی عرش نه ما ګناهونه ډېرې دي. پیغمبر ورته غوسه شو ورته د کوڅه دا ته وایه خدای غټ دی که ته ګناهونه غټې دي خدای عفو بخشش غټ دی عظیم دی که دي زه نشم کوی خدای ما ګناهانو نشی دی ایسه خو بیا دا ته وایه کومه ګناه دې کړې دی خدای دې بخ کړي. ورته د یا رسول الله ما ته خدای دیه هو کوچ ډېر زیات خدای راکړي دي د اولاد ما ډېر زیات دی خو ما کې یو خصوصیات دی ویله چې خصوصیات دی چې که یو غریب خو راشي چې ما ته سوال وکړي ما کې چې دا سړی ما مړ کړی وي ویلې ما نه سوال کوي یعنی پیسو نه مسله کېږي ما کې کنجوسي دی. هغه قریب پیغمبر هغه مهربان پیغمبر هغه ورته ویله چې ما نه وریاشه ته جهنم ور یې شته دي د اوسه المنځو کې به ډېر تکړه وي ځنه نورو شیو کې به ډېر تکړه وي خبره دوته وکړله ملیای موته دی جرات نشي کوی جراتو کې نشته دی دا جراتو کې نشته. اکثر زمانې مولا پنځمه حصه مونږ ورکوو څومره کسان دي کار وکړي زم ساتي او لاس کسان سلو کې هغه خمس نه ورکوي که شي فیصد دي نه زیات وي 95% کسان دي. اوس قرآن وکسه المنځه سره سره انفاق المنځه سره سره خمس المنځه سره سره زکات داسې نه شي چې یو کوم یو نه کوم دا اردوات دي دغې دنیا دپاره فایده کوي ځکه چې 700 حسنې صدقې نه میلویږي 700. بیا پیغمبر نه روایت دی بلکې آیات قرآن دی چې کوم شي نه تاسو صدقې دنیا کې پاتې دي ینفع دو ختم کیږي خو که کوم خدای لیارې کې ورکه باقی هغه همیشه دپاره شی دي باقي دي. بهرحال برزخ فلسفه ده کې معلومیږي چې انسان سره ډېر شي ناکام دي هغه برزخ کې خدای ورته پر کوي خو په ذریعه د څه دلته یې صدقه جاریه پرېښلې وي چې پرېښلې وي صدقه جاریه. صدقه جاریه یوه ونه کیدای شي ونه د ولګوله هغې ونې نه که یوه ځناور پخه وخوړله ایدي ډایرکټ ته برزخ کې هغه میلویږي کمای راغلی دی دغه شي سره کېږي پال د جوړ کړی د سکول د جوړ د جوړه که کالج مدرسه جماعت امام برګاه هغه شیونه چې هلته پروردګار والا ذکر وکړي چې هغه خلق خدای طرف ته نږدې شي دې ته رسي صدقه جاریه. هغوی کې یو شی اولاد نیک بچي دویا صدقه جاریه ده. پیغمبر په باره کې روایت عیسی علیه السلام په باره کې چې هغه یو ځای باندې تېرېدلو دا واقعیت اوس بل انداز کې ولیدل خو دا دی بل انداز کې چې کوم ما پړو کړي هغه دغه انداز کې دی چې عیسی علیه السلام یو قبر سره تېرېدلو دا قبر باندې د خدای غضب جاري و خپل نبوت سره سره ولیدلو چې هغه قبر دی ډېر سخته سزا شروع دی د غلاظ شداد سخته به ملایکی دي سزا دی ورکوي. پیغمبر هغه څه تیر شو ډېر تیز کال بعد څه دغه قبر باندې راغللو د خدای نعمتونه شروع دي سزا نشته دی ورته د پروردګاره څه وجه دی چې دغه قبر باندې تیر شو کال دوره سخت سزا او عذاب او وزت نه وشات کړی دی ویل هغه وجه دا دی چې دغه قبر ولا کوم سړی چې مړ شوی و ایدي یو سوای دی هغه صالح و نیک و پرهیزګار و هغه دوی خوبه وجه نه ما ایدی قبر نه سزا وشاته کړله اجرونه ورته شروع شول که اولاد صالح دلته فایده کوي. ویله کوم کوم کارونه یې کوله ویله یو نیک کار یې دا و
څه یوه لیاره تانګه وه کلي کې هغه لیاره یې وسعات یې ورکوستره یې کړله لیاره کلاو یې کړله لیاره دغه واشي نه څه بچي خلکو ته لیاره کلاو کړله مادي واشي نه عذاب خو خودونه وشاد کو چې هغې لیارې ثواب مې پلار ته هدیه او بخشش کړل یعنی لیارې سرول یو مؤمن فایده یې دوره سیاته دی چې کابر عذاب ورسه وشتېږي اوس سوچ وکړئ خو که لیارې ته یې دیوال راوبسلو لیارې ته یې ونې شاخ راوبسلو لیارې خرابه کوي هغه به څه سرسوي روایات حدیث دی مولا امیر المؤمنین نه دی که یوه الویشته امیر المؤمنین یوه الویشته دیوال د لیارې ته راوبسلو ایدی سزا سوره ده ورزی که میاد وز مکی بی تا غاڑی نتاوی اندور غاڑا سزاوی دا بوج بتا باندی پسر ایوی الوشتی سر امیر المومنین تا یو طولای را غدا شیاو مولا امیر المومنین غضبناک ده غدا غصه ده ورطا دکا ورم معاف نکام چو پوری چلیارو والا شخون مکاٹ ندی کردی تاسې څه حق لرئ څلیارو ته مې ونو شخونه پرېښلي دي او چې کومې هغه بامو باندې تاسې کومه اوبه والا ذرایع دي چې هغه مو بند نه دي کړي او اوبه څلیارو باندې څکېږي چې هغه بند نه وي کړي زه به معاف نه کوم مو تهجد کیا ځله واقعیته کړه سینې ویلې کیا ډېر کسان ما سره رابطه کړي دی هغه کمزوری دی هغه بل تکتور لیاره خو پرېږده وایي چې دي هغه ونې والا شخونې هغه پټي باندې نسیاره یې کړي دی پټی یې ورته خراب کړی دی دا شاخه نه ورته وایي ته دا عبید الموس پیدا درکړي نه کسه مو روایات ته ذکر کو چې یوه لویشته لیارې ته یې تا دیوال راوتی دی اوس مکې به یې تا غاړې نن یې مو تاسو ټولو نه غوټه ګناه د هغه دی چې لیارې یو تنګوو یا یې خربوو ده که نه ده داشت ده مغوٹا گناه ده عیسی ابن مریم تا پروردگاری آئی سیدی یو صالح فرزند و نیک بشای و آغا چونکه یو کار داغا وکرلو چه خالکو تا الیارا وسیع کرلا وسعات ازا که معذبون و نوشاد که روایات حدیث ده چه کل زمانی مولا ظهور وکی دنیا تراشی مولا به یو کار دا کوي چلیارې به وسیع کوي وسعات به ورکوي حتی روایاتو کې میټر حساب سره غیا خیال دی چې دوره میټر باندې به امام لیارې چوړای سره سترې سرې لیارې جوړوي حتی چې که چیرې لیارې غاړې ته شو جومات جوړ کړی دی مولا به امر وکړي چې دا جومات ړنګ کړي خدای کور وي ویلې چې لیارې خو اندازه ولکوئ چې خدای کور ړنګوای شي نو که بیا مو ته دیوالونه ودر بسلي وي یا بروی دي که څه دي دا مو ته مخته کړي وي بیا دې څه ول وي دغه نه بیخي مو ته ډار نه رسي خوف نه رسي چې ګویا سره ګناه ده نه کوم دغه سزا انسان ته میلویږي ایوي الویشتې داول دی بې غصب څه ول وي چې مو غصب کوو بهرحال دا یوه دویم شی عیسی ابن مریم د دکا چې دغه سړي نه عذاب موځکه وشاد کړلو چې دې باشي کې یو کمال موجود و کنجوسي وکې نه وه انفاق یې کولو مسکینان یتیمانو باندې به خرچې کولې دې جیب د صدقان سیوت و تعالی مسکینان و فقرا ہوتا آچا کا سب پروردگار آغا بچی انفاق وجینا صدقی وجینا عذاب مخود نوچات کو چی داغ آغا کم اعمالو کی کمائی رغلے ہو دسوی انفاق وجینا آغا اعمال موتا مکمل کرل پس دا برزخ فلسفہ دے چو فوراً تو حساب کی تم نہ کی ویلی کا فوراً وشی نبی تو تا جنات کی کمائی رچی آغا خدای غوڑی چه برزخ کی پرش کامل شی ده انسان عمال و سر اندی شال سر یو کافر ده که اغا کفر سه ده دلتا کام ده اولاد وشینا چه بعد اولاد پر خله ده بعد اولاد وشینا با اغا کفر کمال ترسی کی
زه مثال دیر کوم چې نن ډېر افسوس خبره دی چې ځنه کسان راپوسېږي هغه یزید طرف کوي چې هغه د طرفدارۍ لایق نه دی. زه موبایل ځای چې کیاز وکړو چې چای نه کې یو کافر را جرأت نشي کوي چې هغه یزید نه حمایت وکړي. مسلمان نما پسېږي هغه یزید نه حمایت کوي. امام صحابي وهابیانو د قابل قبول نه 900 کاله مخکې سیر اعلام و نبلا کتاب لیکلی دی. هغه یې چې کانا ناصبیا یزید نصیبي و. نصیبي څه ته ویلی شي؟ چې هغه کې بغض اهل بیت وي، بغض علی بن ابي طالب وي. دور منصور او شواهد و تنزیل کی دا روایت راغلی دی چې 300 کاله یو مومن صفا و مروه منځ کې د خدای عبادت وکړي، عبادت واچې نه وشکه کاټ شي، مړ شي، خو که ذرې برابر د علي بغض یې زړه کې دی، پروردګار به یې پړ مخ جهنم ته غورځوي. ذره برابر بغض اهل بیت، بغض علی بن ابی طالب دی طرفه که نصیبی نه آئی. نه اندازه ولگا چه امام صحابی آئی چه یزید نصیبی و. نصیبی چه مطلب؟ دا علی بغض زړه کې و، خو چې کله علی بغض زړه کې و آیا دا به جنت تللی شي؟ دا رحمت الله علیه کېدای شي؟ بغض علی دلیل دغه دی د یزید زړه کې صرف د علی بغض نه و، د رسول الله بغض و. ما متهم دغه ځای کې نه دی چې کله د حسین ملغلره دربار ته رانوتله، دغه قافله رانوتله، دی ملعونې و جمله استعمال که. دا جمله کتابو کې شته دی: لیت اشیاخ ببدرین، کاش د جنگ بدر ایمان نیکونه موجود وی. ایدی نیکونه شو کو په جنگ بدر کې؟ ما کفار وکنه اوس رسول الله مقابله تر وتل چې علي تورې سره واسل شو کو اتبا شیبه ابو جهل. څه مطلب؟ کاش که ایمان نیکونه وی چې ما ورته ویلي وی چې رسول الله نه مې تا بدله واخیستله، یعنی کفر یې زړه کې و. بیا څنګه یزید رحمت الله علیه کېدلی شي؟ خو ایمو خبره برزخ سره دی چې ځنه کسانو که کفر دلته لږ دی، پروردګار یې زمن و وجې نه کمال ته رسوي. ماویه د لاسه یزید مسلمانانو مسلط شو، د ماویه مسلط کو. امام حسن مجتبی سره سوله کړي دي. دا سوله ولا کوم شیقونه دي د اهل سنت کتابو کې 5 یا 7 یا 8 شیقونه دي. هغوی کې یو شیخ دغه دی چې امام حسن خپلو ملګرو د لاسه کاش که سیرې ملګري ورسره وی بیا امام حسن سوله نه کوله. د ځنه کسان دا خبره ډېره کوي، نتونه یې جوړ کړي دي چې مو هغه ماویه سره نه جنګېږو چې هغه سره مولا حسن مجتبی سوله کړي دی، هغه یزید سره جنګېږو چې هغه سره حسین جنګېدلی. دا جمله غلطه ده، اول جمله بالکل غلطه ده. ویلې چې امام حسن آخره پورې ماویه سره غوښتو چې جنګ وکړي، خو دوستانو منافقاتو سره وکړو. عبید الله سره چې غوټې کې درس وایو اندی اوسه منافقات وکړو. ماویه نه لاس لاکه درهم واخیستل، 8000 فوج یې ماویه باندې خاص کړل. 5 لکه نغدې واخیستې، 5 لکه کیستونو کې واخیستلې. قومونه څه تبه کېږي؟ داسې کسان واجې نه تبه کېږي. امام څه کله سولې ته مجبورېږي داسې کسان. 4000 مدعین کې هغوی خیانت وکړو. نو ته ما ورته وایه چې امام معجزه وکړي پاسه نه اسمان نه تندر پورې وغورځي، ماویه نه که ما ورته نه به کار خلي، ما ورته نه به کار خلي. ځکه ماویه سره سولې نه مجبور شوی دی. کنی جنگ د امام حسن اول موقف و، سوله نه وه. خو بهرحال هغې سولې کې یو شق دغه دی چې نن ورځې نه بعد چې ما تو سره سوله وکړه، ځان ورسته به جانشین ته مقرر نه کوي. دا جملې د ښه سوچ وکړئ. ځان ورسته به جانشین ته مقرر نه کوي. که زه زنده وم زه په خپله یم، که زه نه وم یم ورور حسین علیه السلام بوي. دې څه مطلب دی؟ چې امامات مو حق دی، خو زه دوستانو وجې نه مجبورم چې دا شی مو درته پرېښلو. خبره مو سوچ ده؟ لا دین لمن لا عهد له. هغه سړی دین نه لري چې خپل عهد باندې نه وي ولاړ. ماویه خپل عهد نه ودرېدلو. څه یې وکړله؟ یزید سره خلکو نه په زوره مسلط کو، په زوره بیعت ته واخیستو. مدینې کې
مکی کې، حجاز کې، یمن و بصره و کوفه مختلفو ځایو کې یزید وګرځولو، د خلکو نه مسلط کو. اوس اندازه ولکوه چې د یزید څومره ګناهونه دي، که هغه د حسین شهادت دی، که هغه شام غریبان دی، که هغه کوفه بازار دی، که هغه د شام بسرونه دي، که هغه 62 هجری کې مدینه کې قتل عام دی، که هغه 63 هجری کې کعبه باندې حمله دی. دا ټوله سزا به چوته ملويږي؟ اخبلار ته به ملويږي چې دغه قوم باندې مسلط کړي. پس دای برزخ فلسفات دی. برزخ دی دپاره چې مؤمن به سره کمال ایمان ته ورسیږي، ورځې قیامت به پورا نور حالات کې ورپسیږي. و دغه کافر چې ځان ورسته بعد بنیادی یخده دو گناهانو آغا سب کفر دور مکمل شی چه ورز قیامت ده بخشش امکان بی ختم شی. پروردگار دعا ده چه خدای مو جمله مؤمنین و مؤمنات دغی مؤمن زار خدای طول برزخ آسان وکر سوال. برزخ دی ده پاره ده چه ایمان ده انسانو سر مکمل شی. اچه که ونکتب ما قدمو و اثارهم چه مچه سولی دی اغایا لیکو و چه مچه پریخلی دی و اغا نکم اثار دی اغایا بکتو لیکوی. اولاد ماغوی نده یو خب بنیاد کی خو ایمان برگاه بنیاد کی خو سوره کسانو کی مجلس کی ذکرو کی کی ثوابی تو تمیلوی کی مسجد بنیاد کی خو پناوی دغونه چه مو دغی دنیا کی گناهانو بنیاد کی دو ایوا گناه زونه ورسته پریکدو چه اغا گناهی مو دی اغی دنیا بیا اغا آثار و وجنه دور زیادی گناهانشی چه اغا بوج بیتنشی وچتا ولی ازا که یای چه زونه ورسته صدقه جاریه پریکدو دی بانده امام دیر سور ورکی روایات کثیر دی حوالی سره چه ما طول روایت پریخلالا دا سکولونه کلیجونه مدرسه تا طول بنیادونه صدقه جاریه کلسی اولاد صالحان دی وچنه ده چه انسان زونه ورسته نیک اولاد پریکدی ازا که ایچه رب لا تذرنی فردن من تا خیر الوارثین چه خدای ما بیل پرینه ده ما تا یو وارث نصیب کی وارث نصیب کی ځکه مولا حسین علیه السلام ای وخت کلی جملاته څاغه خونه مونږ ډیره ګرانه دي څاغه کې یو ام رباب نماوي یو د بیبي سکینه نماوي د شه د اولاد صالح څاغه د پلار یاد تزکی هغه خونه مونږ ګرانه دي څاغه کې ام رباب وي هغه کې بیبي سکینه وي ازکه دوستانو ټیک د علی اکبر خپل چې کې حسین ډیر ګرانو وړو کې د کلی اصغر ډیر پکړانو مولا سجاد ډیر پکړانو خو نونو بیا خپل محبت ده اولاد زمانو خپل خواند وی خو نونو خپل دی ټول تاسو اولاد شیختن یو پیغمبر نه روایت امام نه روایت چې زمانو نعمتونه دي خو نونو مؤنسات مؤلفات دوی کې انس دی دوی کې مینه دی دوی کې محبت دی چې یو ځای چې حسین غا کړی دی لسم استګار هغه بیبي سکینه باندې کړی دی څلورو سکینه سو پورې د پلار زنداوي ته بنشوړي څو پورې د پلار زنداوي ایتو ژړو حسین برداشت نشي کوي او دوستانو تاریخ کې ډېری رخصتې دي ایوا رخصتې اتم مولا مدینې نه رخصتې ده ایوا رخصتې لسم استګار حسین خیمو نه رخصتې ده دغه دوه رخصتیو کې فرق دی تاسو ته پاته د ساتم مولا خویاندې ډېرې زیاتې وي ایوا خورې بیبي معصومه ده لکه څنګه ورمنه زینب حسین د پاره وا بیبي معصومه امام رضا د پاره وا ایس کله داغه خویاندې اته مولا راټولې کې یوه جمله یې ورته استعمال کوه د ما خویاندو ورور رضا مو بیا مدینې ته نه رسي زندګۍ کې مو باندې مطعم وکړي ما نه وشړېږي بیا اته اولاد بیا واپس نه رسي که څومره شړېدای شي اوس وشړېږي بیا مشهد ته تاسو ته چوک مکان نه دیر کوي کیدای شي بیبي معصومات ویلې چې خورې بیا خو ته ډېره وشړېږه ویلې چې تو دوره ستړی سفر دی چې کله کوم ته راورسېږي تو باندې به ستورې چنډې وچاتې شي د ایما شهادت غاک به در باندې وشي خورې مونې زندګۍ کې وشړېږه اما دوستان حسین عجیبه رخصتي وه حسین چې کله لسم استګار وربتلو هغه بیا داسې نه ویله چې خورې مونې وشړېږه نه یې زینب بیبي ژړا برداشت کولی شوه نه د سکینه بیبي ژړا یې برداشت کولی شوله غاک یې وکړلو خورې زینب زوړ خط راواخله ما د کمیس راواخله دوستانو ایس ورمنې زینب
میړنی وه چې ابوس چې نصیب باندې یا صبر کړی دی اکبر چې نصیب باندې روي دی ای چې مو سترګې غړولې حسین مخکې مو یوه د تورو بکرو ورمنه ورېدله چې حسین مخکې د پښتنه مو وکړه چې دا څوک دی ویله دا د علي لور میړنۍ شینا دوره ورا خو لسم مازدیګر کله بې صبره شوله چې کله حسین خیمونه وتلو چې ورته د قوم ورته زوړ خط راوخه وشه زینب بیبي بې صبره کړله زینب بیبي کې وشه صبر تمام شولو ورته د قوم خورې صبر وکړه خورې صبر وکړه ته ونې مو سکینه ورکړه یا ومې ربا بیبي سپرلی دی ته چې صبر نه کوې بیا به څوک صبر کوي ارسو یوه جمله به وکړو چې دوستانو چې کله حسین باندې د حسین جدای باندې چې کله ورمنه زینب صبر نشي کوي نو سکینه بیبي به څه صبر وکړي همدا واشه دی دوستانو چې ورمنه سکینه بیبي ورته راغلله ورته د کا بابا حسینه داسې د بریخي لکه مرګ ته تسلیم شوی وي خو ما ته دا وایه چې تا نه بغیر زه بیا شا باندې تکیه ووایم زه بیا شا ته غږونه وکړم چې حسین غږ ورباندې وکړو لورې سکینه څو پورې چې ما کې شیریني موجوده دی تا شړو ما د زړه رګونه بیروي لورې سکینه څو پورې چې حسین زندان ته به نه شوړي خو لورې سکینه یوه خبره واوره ما شهادت نه وروسته ټولو نه اول که ما چې نسي ته رسي لورې سکینه هغه به ته رسي همدا واشه دی دوستانو چې کله ورمنه سکینه بابا چې نسي ته راغلله بابا چې نسي ته ترور ناسته دی ورته د کا وترورې دوی چا چې نزه دی چې دوره شاړه ورباندې کوي ویله لورې سکینه مګر نه یې پېژندې د تا بابا حسین جنازه دی ویله خو ترورې لکه ته منه ورسته شه لکه بابا ته ما پرېږدوه چې زه لږې خپلې ګیلې ورته وکړم دوستانو چې کله یې بابا جنازې ته کېنستله هر څو یوه جمله به وکړو مولا حسین ته ډېر بختور یې کله یې مور جنازې ته کېنستلې چې کله نه ونه بېلېدلې چا بېل کړلې بابا علي بېل کړلې خپلې سینې یې ونیوللې خو چې کله یې تا جنازې نه لور سکینه نه بېلېدله نه یې ورور اکبر و عباس و خدای شمر لسونه مات کې چې کله ورمنه سکینه بابا نه بېله کړله ورمنه سکینه د بابا جنازې نه بېهوشه شوله څه د کسي بابا یې خوب کې ولیدلو څه د ودې لورې سکینه شیاو ته یو پیغام یې کا چې او شیاو کله سړی وبشي کوئ فشکروني بیا حسین یاد کوئ خو یوه بله جمله د قیامت جمله یې وکړله لورې سکینه شیاو ته داسې وایه چې ما بابا شهادت یې پشوارې نه وکړلو غږ یې وکړلو چې وشان د تیار شي لورې سکینه یوه بله جمله یا شیاو ته وکړه چې او شیاو کاش تاسې لسم ورځې موجود وې چې ما وړه ددک ته څنګه اوبه غوښتلې فریاد وکړې مظلومه حسین حسین دا وصیت حسین پر خلد دنیا تا یا په دو وخت باندې وژړې ګوی موتا ای څه ډېر تږي شوی سړو وبو واخلوی څه ډېر تږي شوی سړو وبو واخلوی ما په زړه کوی مخړوی بیا کربلا ته ما د تاندې جنکدان بیا په ویر نه کوی جنکدان بیا په ویر نه کوی د ما تندې پاته شته مو خورول یاده های بل څه کله مسافر مړ کېږي خدایا بل څه کله مسافر مړ کېږي خدایا ورنې وژاړو یې سورې کوی کربلا ته
ګور کپان بیا ورته وکوي مو د پاره ګور کپان بیا ورته وکوي مو د پاره کربلا کې چوکپان ونکو موتا ای ما مغاسی جل کدار و مزدگار و ما مغاسی جن کدان و مزدگار و زنجیرنا سلیم رون الخیمه گوتا ای وڑلور شو مزدگار یتیم ماشا وڑلور شو مزدگار یتیم ماشا هیچا زڑوان سو خدایا سکیناتا جنا دور رخیان دستانی ماشا های لیار چون پرخلا مستڑی خور ولیوتا وڑی خپی کربلار گنا خوکشوی وڑی خپی کربلار گنا خوکشوی ویرت لای نشی سکینا غریبا بوتا آئی پوڑلس بی وڑا سینا ویلا پوڑلس بی وڑا سینا ویلا چیرتا کشوی لردو کله د بادشاه حسین بنینا بی بی رخصتیږي بی بی وسه خبرې کوي کاش کې خور د لګوړان دی مړاوي همت سے مسافر لیدل ما ورورا آی یا د خور زینب دویستر ګران دی وای بکا پنا تپ خور پوتی ما وای او څو ځلې د تنې نورورا توشوا یاد د وشندو ځای مندل زینب یا وای ایت شهید و خور زینب دو وریارا کاش د پاند تر خورو کی تناوی وورورا خوب یا ولید زینب نوی خولا وورورا خوب یا ولید زینب نوی خولا کاش کی نند چلی دلی لاس بستاوی مویل خدایا درسات مویل دلائی حسین خوب یا ولی زنده وی او سیوری حق د په زینب شو خپل اورورا د احسان بدلا د خور کړي پورا وی اورورا یا کی زینب چونه پیژندلای یا کوپی کی زینب چونه پیژندلای یا کوفی تنن کیدی روانه ما وی یا د زینب کپیلا باش و تشوی پاتی آخری ازان د کڑے خور سید محمد امار ندرا لاک پرسات وائی گران حسین پلور دبار کڑی بنداوان یا حسین